هغې د وجې نه بعضې ملګري لاړل. انشاءالله العزیز فاروقي صاحب ته دعوت ورکوم، خو هغې نه مخکې څومره ملګري تاسو چې راغلي موږ سره دلته تر اخره پورې شریک شوي، الله تعالی دې تاسو ته د خپل شان مطابق خیرونه او اجرونه در نصیب کړي. زه د ټولو نعتخوانانو ملګري چې زموږ د KPK د مختلفو علاقو لرې نه راغلي دي، شاعران، نعتخوانان، تکړه تکړه تر لاهوره پورې د لرې علاقو نه راغلي دي، موږ سره دلته شریک شو. زه د هغوی د زړه نه شکریه ادا کوم. بیا دلته خصوصا وکیل صحابه خطیب العصر حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب دامت برکاتهم العالیه وحفظه الله چې هغه موږ سره اول نه تر اخره پورې دلته پروګرام کې شریک دی. زه د هغه هم شکریه ادا کوم. الله رب ذوالجلال دې د خپل شان مطابق هغوی ته اجرونه ورکړي. قاری فرمان الله صاحب حفظه الله چې هغوی هم زموږ سره د اول نه تر دې وخته پورې شریک دي، الله دې د خپل شان مطابق بدلې ورته ورکړي. انشاءالله العزیز فاروقي صاحب به بیان کوي. زموږ خو خیال دا و چې نظمونه به مخکې ختم شي، بیا به بیانونه مو وشي. ما په خپله د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باره کې د تاریخ مختلفو حصو کې چې هغه ته خلکو عربی اشعارو کې خراج تحسین پیش کړی او د هغوی مدح یې کړی و. لوی لوی خلکو ما ځان سره یو ډېر لوی بړپړش تیاره کړی و، خو بهرحال ټایم نشته دی او ملګري م لاړه، اجتماع م لږه بې خونده شوه. خو تاسو ټولو ته وایم چې څومره ملګري دي تاسو ته د روټۍ انتظام هم شوی دی، په دغه ځای باندې به کښېنو انشاءالله د ملک صاحب طرف نه هغه تاسو ټولو ته به روټۍ انتظام شوی دی، نو هغه به نه پرېږدو، دعوت به قبلو. زه د اجتماع په دغه اخره کې وکیل صحابه خطیب العصر برادر مکرم حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب دامت برکاتهم العالیه ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي بیان هم وکړي او په دعا سره دغه مجلس اختتام. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى له من سامع الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ، میزبانان مجلس، داعیان محفل او پسٹیج باندے اکابر و مشران، علماء کرام بالخصوص، مناظر اسلام، شمشیر بے نیام، مصنف و مؤلف، ادیب و خطیب، فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم، او په دغه انداز کې د هغوی د ټیم چې څومره ملګري دي، مفتی عبدالرحمن صاحب، حضرت مولانا مفتی فیض الحسین صاحب، مفتی اکبر علی صاحب، قاری فرمان نقشبندی صاحب، د دیگر ذمہ دارانو په اجازت او د دې حجرې چې کم صاحبان دي او د ملک جهانگیر جمله خاندان او د هغې د آل بیت شکریہ ادا کوم چې دا بهترین عنوان سره بهترین پروګرام
منعقد کا زنه د بیان پنیت راغلم او نه بیان زما اراده و چې کوم با سو خبر مختصر د بیان نه هټ کر د شکرې په بنیاد باندې کوم د ټولو نه اول حضرت مفتی صاحب ته خراج تحسین پیش کوم چې په دومره بهترین عنوان باندې بهترینه مشاعره جوړه کړه او پدې کې من په ملګرتیا کې راغلی یو په ملګرتیا کې ورسره یو په هر میدان به ورسره انشاءالله ولاړ یو من چې ورورولي کو ملګرتیا کو بیا په داسې انداز کو چې په نری کو سر تن جان مال قربانیږم قربانو ورورولي بیا پخه کو دلته نه ځان مېلمه ګڼم نه مېلمه یم چې مفتی صاحب وایي انشاءالله د یو فوجي او د یو سپاهي په شکل برازو چې یو طرف ته د دفاع صحابه د پاره من قربانۍ ته تیار یو بل طرف ته د ائمه مجتهدینو د دفاع د پاره الحمدلله من برسر پیکار یو او د امام الائمه سراج امت فقیه ملت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع نن زمانہ کے الحمدللہ مفتی ندیم صاحب داغے حق ادا کے دا مسئلہ کے احناف حقیقی معنوں کے اللہ رب العزت دے وکیل احناف منگ ترا کرے پہارا موضوع باندے چہ دا احناف پا مسائل باندے چاہ اعتراض کرے حضرت صاحب ورطا دندان شکن جواب ور کرے اللہ رب العزت دے ورطا مزید توفیق نصیب کی او اللہ رب العزت دے ستاسو دارات للم پخپل درگاہ کی قبول کی زمان معزز سامعین امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ وڑو کے سڑے نہ دے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ دا صحابہ کرام و شاگرتے او دا صحابہ کرام و سر لقام ثابت دا شاگردیم ثابت دا تابعیتم ثابت تے او دا صحابہ کرام نے شرف تلمز دغم ثابت تے پٹولو امامانو کی چمن امام اعظم ابو حنیفہ تا امام اعظم وایو پدی بنیاد و پدی سوچ وایو کا امام مالک دے کا امام شافعی دے کا امام احمد دے کا امام بخاری دے کا امام مسلم دے کا امام ابو داود دے چدا سمرہ ائم محدثین دے دا بالواسطہ دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگردان دے او امام صاحب دا دے طولو سنت دے اساس دے امام صاحب دا دے طولو محسن دے امام اعظم ابو حنیفہ چکم اجتہادات کری دی امت باندے احسان کرے دے امت مسائل آسانہ کری دی امت مسائل مدون کری دی لکلی دی قواعد لکلی اصول لکلی دی مسائل لکلی دی 80,000 سر پہ اگا مسئلے چکم اگا فرضی مسائل دے اسا پوری دنیا کے لا وجود نشتے اگا فرضی مسائلم امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگردانو الحمدللہ حل کری دی امتا دا تدوین او دا کتاب پر شکل کے موجود دی دا 10 لاکھ نزیاد مسائل دا سے دی 10 لاکھ مسائل چھے امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگردانو استنباط کرے دے استخراج کرے دے نن چه دا نوی رانا خلق او نن اغا خلق چه اسلام دشمن دے اغای کا پا امام ابو حنیفہ باندے اعتراض کئی پا دی سوچو پا دی بنا کئی چه دی زور اولگو چه دا دی امتنا اعتماد دا دی امت پا قرآن ختم کی پا حدیث ختم کی نبی مسائل را اباسی او دا خلق پا ذہن کے اشکالات پیدا کئی خودی چه اغا اشکالات اگوری بل طرف تا دی امام اعظم ابو حنیفہ شاگردانو پلویو کتابونو کے داغا اشکالات و جوابات اول نہ لکلی دی مدون کری دی ترتیب ور کرے دی دا دی دا اعتراضونو دروازے بند کرے دا
د دې دشمنی د امام اعظم سره نه ده د دې دشمنی د الله سره ده د الله د کتاب سره ده د الله د رسول سره ده د الله د رسول د صحابه سره ده لیکن عام خبره ز کوم که یو سړی یو کور کې سره زر پراته دي خزانه پراته ده او هغه خزانه غلا کول غواړي یو طرف ته د فولادو دیوال دی بل طرف ته د اوسپنې دیوال دی شاته د سیمټو دیوال دی مخامخ د خټه دیوال دی غل چې سورې کوي غل چې راځي د فولادو په دروازه نه راځي خوله به یې ماته شي هغه د اوسپنې په دروازه نه راځي سیمټو په دروازه نه راځي د خټې په دروازه ځکه راځي چې دې کې نقب لګول دته د ده په ذهن آسان دي خزانه پټوي ډایرک د قرآن انکار چې کوي هر سړی ورته کافر وایي ډایرک د حدیث انکار چې کوي هر سړی ورته کافر وایي ډایرک د صحابو انکار چې کوي هر سړی ورته کافر وایي خو د دې درې واړو نه انکار د امام اعظم امام ابو حنیفه د انکار په صورت کې کوي د هغه اجتهاداتو نه انکار د هغه د مستدلاتو نه انکار د هغه د روایاتو نه انکار کله پکې بعضې دام ووایي چې هغه خو محدث نو یا 13 احادیث تو العیاذ بالله اگر که لوی خلکو هم دا خبرې کړې دي لیکن هغه د حقیقت نه ښکته نظر دی هغه د حقیقت او د واقع نه خلاف دي صحیح خبره دا ده چې امام اعظم یو طرف ته که فقیه دی مجتهد دی بل طرف ته عظیم د قرآن مفسر دی او عظیم محدث دی فقه حنفي اول د الله په کتاب باندې اصول دادي چې د فقه حنفي مستدل د الله رب العزت کتابي بیا د پیغمبر احادیث دي بیا د صحابه کرامو آثار دي او الحمدلله د فقه حنفي دلائل هغه مضبوط دلائل دي چې مور راوړی زوی نه د هغې جواب کولی شي نه وس او طاقت چا کې شته او د نوې رڼا خلک دی بلا د هغه امام اعظم ابو حنیفه څه جواب وکړي او یا به په هغې باندې څه اعتراض وکړي خو نور ته تو کاڼې تو کول دي واپس په خپل مخ باندې راتګ دی د هغې زهد تقوا علمیت او د هغې چې کم اخلاق کردار گفتار صورت سیرت مشن د هغې ژوند بزرګي ورع تقوا هغه لا مثال دی د هغې مثال نشته چې نور څه ملاو نشي کله وایي دا عقل نه مني عقل نه مني چې تاسو وایي امام اعظم ابو حنیفه رمضان کې 61 ختمونه کول رمضان کې 61 ختمونه څنګه کړي او کله د مشکات حدیث بعضې خلک پیش کړي چې 3 ورځو نه کم کې قرآن ختمه ته په قرآن پوه نشي و امام صاحب څنګه د ورځې یو قرآن ختموي د شپې یو قرآن ختموي موږ وایو امام صاحب نه عثمان ابن عفان به په 2 رکعاتو کې قرآن ختمو عثمان ابن عفان ته دا حدیث یاد وکړه نو یاد یو زما او ستا خوله ده یو د امام اعظم خوله ده زما او ستا خوله جدا ده د امام اعظم خوله جدا ده زما او ستا هغه اثرات جدا دي د امام اعظم اثرات جدا دي د کراماتو خلکو هغه د کشف خلکو هغه د ولایت په منصب باندې په مقام عبدیت او صدیقیت باندې پایس خلکو هغه خلکو چې لستله نو لستله شوه ابن سعد وی چې امام شافعي به د مازدیګر نه ماښام پورې 3 ځل د قرآن کریم ختم کو څنګه کو هغه ستا خوله نه ده د امام شافعي خوله ده ستا خوله نه ده د امام اعظم ابو حنیفه خوله ده هغه خولې پکار دي هغه کردار پکار دی هغه سوچ پکار دی هغه تقوا پکار ده هغه ورع پکار ده هغه حلال خوراک پکار دی کم چاغی کو او هغه د صحابه کرامو سره چې صحبت شوی دی ملګرتیا شوی ده هغه پکار دی د امام اعظم ابو حنیفه مناقب خپلم مني پردیم منی شافعی المسلک منی مالکی المسلب منی حنبلی المسلک منی امام شافعی چې د چا قدر او احترام کوي د چا د مزار په خوا کې امام شافعی چې مونځ کوي رفع الیدین د دې وجه نه کوي چې د دې امام اعظم ابو حنیفه نه حیا راځي تعجب دی په هغه خلکو باندې چې نن په 14مه صدۍ کې پیدا دی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله
الله خلق ولاوي شرمم حیام سشي چې چا کې امام مالک رحمه الله چې کلا هغه یو خبره سر په واورېده هغه ته چا ووې چې ته د کوفې د ابو حنیفه په باره کې څه وې امام مالک ورته وې د کوفې ابو حنیفه هغه سړی دی د خټو دیوال ته لاس ونیو وې قسم دی که وې چې دا د سرو زرو دی د دلائلو دومره مضبوط غر دی چې بیا ورسره منې چې د سرو زرو دی دا د امام مالک تایید دی دا امام شافعی حیات وګوره امام احمد خو د شاګردانو شاګرد دی او بیا شافعی المسلک خلق لکه امام رازی غوندې او سیوطي غوندې خلق هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د تقوا ذکر کوي د زهد ذکر کوي د ورع ذکر کوي وآخرین منهم لما يلحقوا بهم دا د پیغمبر د صحابو نه بعد چې صحابو نه پس تابعین دي تابعینو کې ائمه دین مجتهدین دي دا د هغه مجتهدین د دې آیات مصداق کې د ټولو نه اول د دې آیات مصداق قاضی ثناء الله پانی پتی د مرزا مظهر جانا مرید په تفسیر مظهر کې وای چې د دې آیات مصداق امام اعظم ابو حنیفه دے رب کائنات تاغه علم دومره مبارک کړی دی هغه ته قرآن کې پیشن گوئی ور کړی دا چې یو قسم پیدا کیږي رسته زمانہ کې چې د صحابه کرامو سره هغه نه رسته برازي د صحابه کرامو د زمانه اخر کې برازي لیکن هغه د دین اسلام هغه خدمت په دې انداز کوي لو کان الدین عند الثریا یا لو کان الايمان عند الثریا دین او ایمان کا ثریا ستوري ته ورسي لنا رجال او رجل من ابناء پارس ابناء الپارس کے بمن تعالی سخلق پیدا کی چه اغا خلق رابشی اغی بدا دن دا سوریا ستوری نراخت کی تدوین بیو کی محفوظ بے کی تطہیر بیو کی خور بے کی خلقوں کے بعد علم شغلے خوری کے دا دے آیات مصداق دا دے حدیث مصداق جلال الدین سیوطی وی امام اعظم ابو حنیفہ دے قاضی ثناء اللہ پانی پتی وی امام اعظم ابو حنیفہ دے او دا زاننے نوی دا احادیث پرانا کے وی حضور پاک دا سلمان پارسی پا بدن لاس کے قودا یا پا اوگا یا پا پتن وی دا دی پا نسل کے پارسی نسل کے اللہ با یو کس پیدا کئی علم براخ کتا کئی اگر علم بخوری گی نشر اشاعت بکی گی ننداغ امام سے علومونا دنیا فیضیا بشوا کلچے خاپی رکو تا نور سمیلاو نشی یا روی دا خو پارسی نسل دے و امام بخاری کم زیدے چدے پارسیون نسل دے امام بخاری خم پارسیون نسل دے او فارسیون نسل سوشا چلو شا دا اگا زمانے کا نا چه بعض خلق ذاتیات ہوتا ہوڑی دلائل و جواب چه کم وقت و سالنے ذاتیات ہوتا ہوڑی جوی دا پارسیون نسل دے ماوے صحابوں کے پارسیون نسل نو امام بخاری پارسیون نسل نہ دے امام ابو حنیفہ دا امت محسن دے زما استا محسن دے پماو تای خیگڑے احسان کرے دی او سخلق زان دے امام بخاری سارا برابر ہے یارا وہ بخاری پہ اعتراض کرے دے اگر علمی خبری دی دا علمی مسند اگر من التکو امام اللہ صلی اللہ ورشا کشمیری وی چھے امام بخاری انہو را الفقہ امام بخاری فقہ نپی کتلی دا ویلے ندنو کاش ویلے وے بیا بے پہ اعتراض ہرگز نوے کرے محض قتل قدری دا اگر زی خبری دی تا امام بخاری طرح سے چھتا اعتراض کی تا دا امام بخاری دا حدیث یو حدیث صحیح ترجمہ صحیح پخپلو دا او کلا نا کلا وی یارا وی بس دا دے جواندو علماء مانے کانا نو پا جواندو علماء اسے اعتماد نو دا کم زینے شروع کرے ہوا کم زینے تاو رسید کم زینے شروع کرے ہوا دا پلار دا نکد دن نے شروع کرے ہوا دیو بندیت تر آگے بے پنچپریت تلاڑے بے وہابیت تر آگے بے پکی یو قدم اڑان دیش نو دا کم زینا اس پا جواندو سے اعتماد دے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُمَنْ وَعَلَيْ الْفِتْنَةِ چاگا کلا یوٹارن کئی اللہ دے منگ دا یوٹارن نو سار ماشاءاللہ